ایران کرنسی چې دا هغه په پورته روان ده. هر یو کس کوشش کوي چې موږ د ایران ریال ځانه واخلو او موږ په هغې کې روپۍ وګټو، لکه څنګه چې بیټکوین مخکې خلکو اخیسته او هغه پکې کروړپتیان شو. نو دغه شانتې خلک وایي چې د ایران کم ریال چې دی دا به اوس موږ واخلو، نو دا به هم एकदम چې دی دا به په پورته ورخیږي او اوس هم په پورته روان دی. په 3.5 زره چې کم 1 کروړ ریال کېدل، نو هغه اوس چې دی په 6.5 زره روپۍ باندې چې دی هغه خرڅېږي او له دې نه نور چې دی دا هم سیوا کېدی شي. په یو ملک باندې چې جنګ وي د هغه پیسې چې د هغه په ښکته راغورځېږي، خو د ایران ریال چې دی هغه په پورته ورخیږي. د څه له وجې نه په ایران باندې چې دی پابندیانې وي، په هغه پابندیانې نو په هغه اثرات نه پرېوتل، د هغه پیسې چې د هغه هسې هم راغورځېدله. خو په دې د تېره شوې میاشت کې چې دی هغه د یوې میاشتې دپاره د تیلو اجازت هم ورکړی چې ته خپل تیل چې دی دا خرڅولی شي. اوس په کوم خبرې روان دي ایران چې دی هغه امریکې ته وایي چې زما نه به پابندیانې چې دی دا به اوچتی. که د ایران نه پابندیانې اوچتې شوې نو د هغه ریال چې دی هغه एकदम په پورته هم خطی شي. هغه چې کم ریال دی پیسې چې دا د هغه په پورته هم خطی شي. نو کومو کسانو چې اخیستې هغه پکې روپۍ چې دی دا هم ګټلی شي. خو ځینې کسان چې دی هغو چېرته کرنسي نه یې اخیستې، عام کسان دی او هغه هم دا کوشش کوي چې موږ د ایران کرنسي چې ده دا واخلو. بل دا د ایران کرنسي چې ده د څه د وجې نه ډېره زیاته خطرې ده، د دې د وجې نه هم خطرې ده چې د هغې مانګ چې دی سیوا شوی دی. ځکه د خلکو په ذهنونو کې دا خبره وراچوله شوې ده چې د ایران ریال چې دی دا په پورته روان دی. نو په مارکیټ کې که څوک ګیني هغه ریال نو هغه ډایرکټ چې دی هغه اخلي او د ځان سره چې دی دا ږدي. نو د دې د وجې نه هم مانګ چې دی دا سیوا شوی دی، د دغې د وجې نه هم ریټ چې دی دا سیوا شوی دی. خو اکثر داسې هم کیدی شي چې دغه کم ریالونه خلکو ایښودي دا एकदम مارکیټ ته راوکاږي. نو د دې د وجې نه بیا د ریال هغه مانګ چې دی هغه به کم شي، د عماني کرنسي مانګ چې دی هغه به کم شي او هغه په ښکته باندې هم راتلی شي. بل لا که یو کس د کرنسۍ کار نه کړی او هغه دغه اخلي نو تا ته دا پته نه لګي چې دا لوټ چې دی دا اوریجنل دی که نقلي دی. نو په ایران کومه کرنسي چې ده په هغې کې نقلي لوټونه هم ډېر زیات دي. نو تاسو د هغې په تور باندې رسېدی هم شئ. بل چې د ایران ریال دی هغه تاسو واخلئ نو په هغې کې دا هم کیدی شي چې د هغو دغه نوټ چې دی دا چینج کیدی هم شي. لکه څنګه چې نوټونه بدلیږي دغه شانتې که د هغو کرنسي په پورته روانه شوه کیدی شي چې هغه دغه نوټ چې دی دا چینج کړي نو ستاسو سره به بیا هغسې کاغذ چې دی دا پاتې شي. ولې چې د هغو هغه هم په ټایم چې دی چینج کیدی شي او بیا به دغه زوړ چې دی دا به نه چلیږي. نو کوشش وکړئ که تاسو دغه کرنسي اخلئ له اول خو به دا ګورئ چې دا شی اوریجنل دی او که نه دی. بل لا که تاسو واخیستله نو بیا به ایښوده غواړي، ایښوده به له څه وخته پورې غواړي نو بیا به وروسته د هغې نه تاسو خرڅوئ نو په هغې کې تاسو روپۍ ګټلی شئ. خو که تاسو یې کېدی ډېر وخت او د ایران ریال چې دی هغه بدل شي نو دغه هم ستاسو نقصان دی. بل لا کېدی شي په هغه باندې دا پابندیانې چې دی دا په ځای باندې پاتې شي او د هغه دا کرنسي چې ده دا نوره راوغورځېږي. بل لا چې بهر په مارکیټ کې کم ما څنګه تاسو ته ووي چې د هغې مانګ چې دی هغه سیوا شوی دی. لکه هر سړی د هغې غوښتنه چې دی کوي چې ماته دغه ریال چې دی دا میلاو شي. نو چې دغه ریال هر سړی رااخلي او دا سبا ورځ هغه مارکیټ ته راوکاږي نو د دې د وجې نه چې دی بیا هم هغه کرنسي چې دی هغه په ښکته راغورځېدی شي. نو احتیاط چې دی دا لازم وکئ ځکه هر سړی کوشش دا کوي چې موږ د ایران ریال چې دی دا واخلو. نو که دغه شانتې تاسو کوشش کوئ نو تاسو ته نقصان چې دی هم په دې کې میلاویدی شي.